وبه قال حدثنا ابو ياسر قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن صالح الانصاري قال اخبرني محمد بن الله بن عنه سمع عثمان وقال يقول سمعت عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما قال بالناس وانما للمال ثم كان حديث الى الدنيا في وقال الله فحيث الى ما حدث الى قوله قال حدثنا نو بس استدلال تمام ترمذي के कुछ आगे गोना कोन बस تعين البتك للبال जो सही लगा जागा गोना को او محتمم سے تاسو ته پرون زما د خلینا خطرې چې کوم عبارت والی غیره بس کتابونه بیان مفتی دې څنګه ویل ویل دې څه کوي دا په ما ښوا هغه د سټیونم برابر کړی هر څه کې کتابونه به ان شاء الله تاسو لا عبارت والا بیان دې چې موږ له خبرو کوو چې متعین आपने फरमाया था कि कल इबारत तफसील करेंगे न तफसील का बुकर अदा तौर का गलत और लग्जर दरवाए कि वह जाए नहीं قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع عمرو بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما يملك ما نوافق عن كان هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه يمسكها فهجرته وبابر موائل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان كانت ان هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني من المقبره الجرس ياتيني مثل المقبره الجرس وأشد علي فيحكم عني فيحكم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثلني أجمل يكلمني فأحيي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيتم ينزل عليه الوحي من جبين الذات فيحكم عنه وإن جبينه ليتفضل على الله. لك لما بخير دي نور ومواز عبارة سيدة فرد آواز للصفات تنقل ما طلع بس نور ترى منازعين مكان ها فهمت مكان ترى منازع وخذي لا قبل الاستاق فتنا غير غير تنقل بقى بس هذا دي نور الضوء تلميذي ده نور مسيب الحمد لله عبارتنا ده من مزيدان اشتري ولكن يقول لي ابي اواز صفات وده دي اواز صفات اوس د ترمذی جلد ثانی دا او د بخاری جلد ثانی دا یو ترمذی جلد ثانی دا او بخاری جلد ثانی کې دوه کتا د دریو د بیا ان شاء الله تاسو یا په دوی کې یا په نورو کې ها وایي ثانی با نه نه راځي څه څه دیګو کې ورته टेस्टिंग ने बगैर बना और हो गया دبل واي بذكر يحيى بن بكير واي تري وبه قال حدثنا عائشة بن زبير قال ليس عن سيد عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنها قالت أول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رجعت عن أمر ما في مكان لا يرى لغاية كان ثم قبل إليه النار وكان يشكو بذلك لغاية ما يتحدث فيه وهو التعبد الليالي براد على قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج بذلك ثم يرجع إلى مدينة فيتزوج باسمها حتى جاء وصفه في ذلك
ذلك جاء الملك فقال وسبحان الله قال من يجوز ثم قال فسبحان الله قال فعصر الثاني حتى قال من يجوز ثم قال فقال وسبحان الله سپینې تیز دی مزمان لږ تیز سپیډ والا پکار نو دوه نور پکار نو وایو نو څه وایي خبرې مه کوئ که نه هله شابه ټیم خرابېږي شابه بسم الله الرحمن الرحيم قال كيف ذات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى والنبيين من بعده وبه قال حدثنا به قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن اسماعيل انه سمع يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه الاعمال بالنيات وانما نجد ما فمن كان يريد كان يصيبها او كلمات فاضل كما اجرين juga taklah kata di bagian tambahannya udah pakai di bagian lebihnya lagi no yo pakai dam ده لو أنا مريض التقسيم بقول عبارة بتقسيم الآن بجوا عبد الله بن يوسف قال هو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن شارك بن عمر على الله رضي الله عنه وأن خالد بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذلك الوقت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل الرجل تجلسه وتشكو عني فيشعر ويسلم عني وقد رأيت كما قال وأحيانا يتوسل الملك رجلا فيبلغني فعلما يقول قال فعائشة رضي الله عنها ولقد رأيتهم يشكو عليه الوقت في اليوم الذي القلب فيأتي وإن الذين أولئك تصل عنه وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا اليك وخير عن هذه رجال معروفه بالسنه عن عمر الذي بين عائشه من رضي الله عنها انها قالت اول ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي من الطائفه قال من النوم فكان وقت لا يغير يعني ذلك فقالت ثم كتب اليه الصلاه وكان يقول لما بخل ذلك نو سيدو یا نو بس نبی هغه جوړي ټول ممتازن جوړ او زما عبارت در پکاري نه یو بلد سي بس بیا غبل دا به ټول ټیک کیږي چې میاش ما سره عبارت وی کنه دا به ټول ټیک شي نو او تاسو وای هغه غریب خبر ورځ ویلې دي دم نه نوې دوی مو وی نو څنګه زه ځان طالبان په خپل نه وای او ټول او ورونه یې ها بلوچستان ملا هو بکی خامخا ها چا سره یوشتا او کنه دولنی پکار مولوی صاحب چې یو چا سره نو بل مو آئے دا یو اعزاز دی بده یو کتاب دی اعزاز دی چې یو چا سره نو بل مو آئے بیا عبارت تاسو کولې ما کوئی چې تبصیل مدیر لپاره تا منتخب کو تاسو سره بل شتا کوم یو دی وسره ابد بیا خلاص زما ګمان لري یو بدا طالب یو بدا فکراتن یو تا چې دې عبارت دی یو هغه هم څه تلو شو دا څه وکړي تلو شو یو موږ له بل پکاره ترمذی اول لا او دا دوه کسان لا څنګه چې کړی نستا आवाज لکه صفانه عبارت دې ټیک دی تاسو وګورئ طالب مقدر کو ټیک شو طالب لګه مقدر کو او در سره به یو دوه نور مرګري
نو سبا له بتامن په ترمذی کې بیا ټیسټ کو ویږي په خبره نو دا یو کس فیصله به بیا وکړي دا څلور خو متعین شو دا څو متعین شو څلور دا شو یو دا یو دا تر متعین شو دې څلور له بیا ترتیب ز برابر کوم چې کم سبق کم کوي صحیح ده او یو کس د ترمذی لپاره اول لپاره هغه به سبا انتخاب زو ما ته باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فحضرت بسم الله كخبر أخلاق باب متعلق من خبر كريوة أو ده باب أو ده كتاب أو ده فصل من فرق من ذلك كريوة أو ده واحد التقديم خبر من كريوة ربط كي وحي ولي مقدمة للا يو خبر شوا كي بابي ولي رو كتابي ولي رو ده خبر ما كريوة بابي ولې راوړو او کتاب یې راوړو ما ویلو چې کتاب هغه ذکر وړي چې هغه کې جنس د مضامینو د اعتبار ورته یعنی مضامین له اعتبار من حيث الجنس ورکی هغه مصدر کې کتاب او دلته کې جنس نشته د وحي او نوع ده اصل ظروف لري وحي نوع ده او ځان له ظروف لري ان شاء الله دا وحي معنا لغوي استدلال راوړي ظروف لري نو ځکه تصدیق په کتاب باندې نه او تصدیق په باب باندې نو کته چې دا په باب باندې تصدیق وکړو او دا یو نوع وا نو دې اول کې ولې ذکر کړه کتاب الایمان به اول کې ذکر کړو نو ربط نماز معلومه کړی دا ربط وجه ما ویلې چې تقدیم د وحده اهمیت توجنا د باب مقدس ما ویلو چې باب اصل کې وې باندې باب اصل کې څه بوابون ازواج بوابي ورته ویل کې بوابون نو متحرک ما قبل تبقوه بالي بدل کو باب جوړ او په دلیل د بوې ورته تدبیر نه معلومیږي باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله اوس دا ترکیب درغونی چې دا باب په ترکیب کې څه واقع شوی نو بعض حضرات وایي چې هاذا مبتدا شو بابونه خبر دی هاذا هو مبتدا امغاروا یو دې هغه نه بغیر مطلب نشته نو هاذا مبتدا شو او بابونه خبر شو او كيف كان بدء الوحي څه دی نو بعض حضرات وایي اذا كيف كان بدل باب النبي باب مبدل منه او دا كيف كان بدء الوحي مجموعه ذات نه بدلته او مبدل منه تر ده بدلنا خبر ده هذا بعض علماء خاص او بعض حضرات وی چې نه دا كيف كان بدء الوحي دا خبر ده مبتدا مقدر دی بل مبتدا او بعد مقدره هغه څه دی هغه مضمونه یا عنوان هذا باب مضمونه كيف كان بدء الوحي یا عنوانه كيف كان بدء الوحي ویګه مضمون یا عنوان هر کله خلک عنوان ورته کنه ورته دا کما تعالی عنوان درته چې دا مسله ده فاقد الظهور ده بل عنوان مې درته چې دا مسله ده بنا ده بل عنوان مې درته چې دا مسله د اشتراط الصلاه د طهارت چا لپاره للصلاه الجنازه او یا لسجده التلاوه نو خلک مخکې عنوان ورکې نو عنوان کې دا پیدا د انسان ضبط نظر او د زړه هغه توجه یو طرف ته برابر شي نو عنوانه یا مضمون د دې باب یو عنوان یعنی همدارو چې څومره احادیث کتاب الایمان پورې چلیږي دا هغه ټول عنوان دغه دی دا هغه ټول مضمون دغه دی څومره روایت سره روان عنوان او مضمون كيف كان بدء الوحي دی نو هذا مبتدا باب مبدل منه كيف كان بدل مبدل منه بدلنا خبر ده هذا او يا هذا مبتدا باب خبر لا تجو خبر او مضمونه ځان له مبتدا یا عنوانه باب سره ځان له مبتدا او كيف كان بدء الوحي دا غیر خبر کو ځان له جمله شوا بعض حضرات وی اذا باب مضاف کې نه کار نه بدل وي مضاف دی باب مضاف شو او كيف كان بدء الوحي مضاف دی مضاف سره د خپل مضاف نه خبر ده الله او بعض حضرات وی اذا باب منون نه دی لري وقف او باب هغه دې اسماء المعدوده و الف با تا سا جیم یا شمیر کې زید عمر بکر خالد والد فلان یادا باب قریب وقف کوم د اسماء معدوده او د قبیله نه دی اوس راځه ملاته دې کې براجه کول کوي چې دا کوم څوک چې په باب باندې وقف کوا ولادت په یو ځای کې دا ولادت مونږ دې کړل ها موږ د پښتانه ولادت یو باب وقف دې کړل دا یو او دې ودا راجه نه دی ولی ځکه چې کم اسماء معدوده وي هغه کې وصل ضروري وصل کې نه فقط چې په
فصل دی یو باب دلته دی بل باب هغه کراته کې رسول روان بل ورپسې هغه دمشق کې رسول روان دي چې ډېر ډېر فصلونه دي اسماء معدوده ده الف با تا تا جیم ش وقتلا یا زید عمر بکر خالد والد والد دا چې زید قائم فی الدار فلان او بیا عمر او زید وقف دی کو بیا دې جمله راو یا عمر بیا دې بل جمله یا عمر دې نو دا وقف والا چې د اسماء معدوده او حضور ده او وقف یو کې دا بل یو دی راجح کم یو شو دا مخکنی اوس مولانا سے په دې اوس سوالونه وایي یو دا چې کله مضافیله وګورئ راکې په کانه بدلو مضافیله په قسم د اسم مفرد دا جمله ده مضافیله قسم د اسم مفرد دا څه دی جمله ٹھیک شو خبر دې سره څه که بدلې ګرځي کې په کانه بدلو نو بدل قسم د اسم نه اسم مفرد دا خو جمله ده نو زه به په تعویل د مفرد وانه کړم دا یوم ينفع الصادقین صدقهم چر جامع کافیه کې دی ویلي یوم ينفع الصادقین صدقهم یوم مضاف ينفع الصادقین تا نو په معنا د مفرد اخلم یوم نفع الصادقین صدقهم یوم نفع الصادقین مضمون بو باسه په دې مضمون د ځان پیدا مضمون د جملې پیژنې مضمون د جملې مفرد پیژنې مضمون دې ته وایي د فعل مصدر بو باسه دې فعل مصدر بو باسه او مضاف په کې فاعل ته یا ضمیر تا دې فعل مصدر بو باسه دې فعل کې کوم ضمیر دیغه ته مضاف کې یا دې فعل چې کوم فاعل یا مفعول به دیغه ته مضاف کې دغه کوم ضمیر دی هغه ته مضاف کې یا دې فعل چې کوم فاعل دی یا مفعول به دی هغه ته مضاف ينفع الصادقين صدقهم نو سبب شرکا ينفعون بنفع او باسما او صادقین ورسره مفعول به دي کنا نو هغه ته مضاف کما یوم نفع الصادقین یوم نفع الصادقین صدقهم نو حاصل د مسلې راجو دلته مضمون او باسما كيف كان بدء الوحي مضمون به خلاصه کم د کیف نه به کیفیت راو باسما دا فعل نه دی دا فعل نه دی دا رسو بیا جمع کانه جوړیږي نو کیف نه به کیفیت راو باسما کیفیت کون بدء الوحی کان فعل دی دا غنه به کون راو باسما کان فعل دی هغه نه به باسم کون کیفیت کون بعد الوحی کیفیت کون بعد الوحی نو کدا بدل شي په تعویل د مفرد به وګرځوم او کدا مضافیه شي د بابو د پاره په تعویل د مفرد به وګرځوم او کدا خبر شي مضمون هو درو باسما او یا ورته درو باسما عنوان هو درو باسما ورته جمله خبر واقع کیږي ایا تعویل د مفرد او ګرځا وکړه دا یو اشکال جواب دیم سوال دا دی چې ته اذا کیف مضاف الیه شو دا جمله یا دا څه شو خبر شو یا دا څه شو بدل شو نو قانون خدای چې کیف تقاضا صدارت د کلام کوي ته خدای نرست شو دا یو کمزوري غوندې سوال دی کیف قانون دا چې دا تقاضا صدارت د کلام کوي او دا په سر کې را نه دی جواب دا دی چې کیف تقاضا د صدارت دی خدای مطلب دی چې دا چانه وشت کا بخپل جمله کې بده اول کړل صدارت د کان بدء الوحی کوم جمله دا هغه نه کیف مقدم شوی دی کنه نو تقاضا د صدارت د کلام دی مطلقاً نه چې د هر چانه ورمخکې کې تقاضا د صدارت د کلام کوي چې کومه جمله کې دی واقع دی باقي کې به اول وي خلاص شو خبره نو بیا یو د خلاصه ما هذا باب كيف كان مضمونه كيف كان بدء الوحي یا عنوانه كيف كان بدء الوحي هذا باب ځان جوړه دا نوم ویلو یا باب مبدل منه كيف كان بدل شو ٹھیک شو یا باب مضاف شو هذا باب كيف كان دا مضاف الیه او په دې مستنو اعتراض واره یا جمله دا ما سوې په تعویل چا سره اخلمه مفرد سره کیفیت کون بدء الوحی سره یا وی چې کیف تقاضا صدارت د کلام کې دا باب نه رسو شو ته جواب درته وکړه تقاضا د صدارت دی په هغه جمله کې چې کومه جمله کې دی واقع شوی دا یو خبره شو دویم باب وقف په کې د اسماء معدودونه هغه د طرف یاد ساته مولانا صاحب امام بخاری رحمت الله علیه دا کیف اصالتن په 15 په 13 ځای مواضعو په 15 مواضعو کې راوړل څومره کې راوړل 15 شل په جلد اول کې د 15 په جلد ثاني کې دا کیف وړل
زدتا یو څو نقطې دلته وي کیف دي ولې راوړي ضرورت سره دلته کې د کیف راوړي نو کیف کې دې کوم ځای کې راوړي یا به اشارت وي اختلاف د علماء ته کیف چې کوم ځای کې دې راوړي یا به اشارت وي اختلاف د علماء ته چې علماء اختلاف امام بخاری کو اختیار دي نو کیف راوړي او یا به اشارت وي اختلاف د روایات ته دلته روایت نشته بلکې روایت راوړي اختلاف د روایات ته په ترجمه الباب کې اگر روایت کې اختلاف ته اشاره کوي چې روایت او الفاظ کې اختلاف دی او یا اختلاف د احوال ته نه په په خبره کې په څه کار وروړي دا به اختلاف د علماء او د یا اختلاف د روایت ته او یا اختلاف د چا د احوال دی به کې وروړي او بعض علماء وایي لکه شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه دا قول منسوب دی هغه وایي چې دلته معنا لازمی مراد راځي اصل سوال راځي معنا التزامي مطابقت زمون التزامي معنا التزامي مراد ده هغه عصمت ده عصمت سبب ته اشاره او القران کې د اردو کتاب راځي کنه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل ما وترسوق یو عظیم کار مو سره الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد القارعة ما القارعة والسؤال ترى تفوزي القارعة ما القارعة يعني ذاك ويش خطرناك شيء خلق كوي أو ماذا كوي خلق لرا نوي كيف بإشارة عصمت ترجمة الباب تبعي عصمت ترجمة الباب تبعي أو حضرت زمازه الذي يظهر إلى العبد الضعيف زمازه كما خبر راضي ابدا ثابتون دا زما دا خبره ده ته د شیخ الهند ډېری مزیداري ما دې ته کوم خبره راځي هغه دا چې دا مضمون او دا عنوان اهم دی نو قانون دا دی چې کله کله استاد سوال کوي د لپاره چې یو خبره اهمه چې سامع استيقاظ او توجه ته پیدا شي بعد وخت یو خبره اهمه استاد غیظم درنه تاسو کوم نو تاسو کې څه مقصد دی دا چې تاسو جواب ما راکې تپوس کی سامع او مخاطب توجه کول مقصود وي نو چې کله ترجمه الباب کې لري اهمیت وي نو امام بخاری رحمت الله علیه کله به کیف راوړي کله به بل لفظ استفهام راوړي کله به بل لفظ استفهام راوړي ورته ولا خبر عامه شو جواز کیف تر تفصیل تجوخه کله به کیف راوړي کله بل څه لپاره راوړي چې سامع او مخاطب او ناظر ال الكتاب داغت توجه او استيقاظ پیدا شي او تبعدار شي خبره ته متوجه شي نو ضرور خبره دي هغه دي کم کیف کې اشاره اختلاف دا علماء ته کیف کې اشاره اختلاف دا روایت ته د روایت نشتا او کیف کې اختلاف چاته دي اختلاف دا احوال ته احوال کې به ټول به راځي چې راځي کما تبه پیښه اختلاف د علماء او څنګه دلته اختلاف د احوال او څنګه روان دي ان شاء الله او کیف کې د شیخ الهند سے په کوم قول منسوب دی غدا دې کې اشارت ته معنا لازمي عصمت سبب تا عصمت ترجمه الباب تا او چې بعد تک خبر او غدا چې استيقاظ او توجه د سامع پیدا کول ولې دا خبره مهتم شان او اهمه ده کیف کان بدء الوحي علامه عيني رحمت الله علیه دا بدو ومعنى ظهور سره بدا يبدو بدوا بدا يبدو بدوا ناقص واوي شو او حافظ ابن حجر في صخرت وي په یو نسخه کې لفظ بدو نشتا بلا بدء دي بدأ شروع د ویل کېږي بدأ يبدأ بدءا محمود اللام شو بدأ يبدأ بدءا محمود اللام شو بهر کې واقعي خبرم د قدر حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کې دا محمود اللام دی بدء شروع د ویل کېږي الوحي وحي څه د ویل کېږي وحي څنګه پاتل بس زبط کدو تمام بچی به ان شاء الله تبارک وتعالى خبر او ان شاء الله دا فواید اصولي چې زمونږ کله خلاص شي به په متکار تاسو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
او چې دا کم بیماران دي باندې چټ کې لیکلي الله ټول مریضانو شفا ورکړي زموږ کور کې چې بیماران دي دوه کې الله شفا ورکړي تاسو کې کورونو کې مریضان دي الله شفا ورکړي الله په بهتر مازال ما وطن نه حفاظت نصیب کړي الله تعالی مان معلمان فاضلات مدرسین مفسرین برحمتک یا ارحم الراحمین او لغون دی واچو شیخ ته په دې پرې ده